بسم الله الرحمن الرحيم. وعن معاذة درجة ذكر العدوية أنها رضي الله تعالى عنها سألت عائشة رضي الله تعالى عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام. نبی علیہ السلام با د هرې میاشت 3 ورځې روزې نیولې. حضرت عائشہ ورته په جواب کې فرمایي نعم بالکل نیولې مې. حضرت معاذ فرمایي ما دې دوباره د بوسکو فقلت لها من أي أيام شهر د میاشت کمې ورځې به روزې نیولې کانه وهو یصوم چې روزې به نیولې کمې ورځې وي. قالت هغې ورته وویل هغه د دې خیال نه ساتلو چې کمې به وي خو بس میاشت کې به یې 3 ورځې روزې نیولې. نو دا خبره پرون کړې وه چې کله یو سړی رمضان روزې نیسي او د هرې میاشت 3 روزې نیسي دا داسې لکه چې ټول عمر روزې او وجه مو ورله ویلې وه یو بلسئ نو بس 3 روزې نیول لکه پوره میاشت روزې نیول دي. بیا پسې دا م ویلي وو که ذهن کې مو وي چې دا 3 روزې چې کومې دي دا ایام البید نه یادوي مطلقا دي. که څوک د میاشت په شروع کې نیسي که ایام البید نیسي او که میاشت په اخره کې یا هره ورځ شي بس کافي ده. او بیا هم دا خبره کړې وه چې راجحه رایې دا ده چې ایام البید خپل ثواب دی او د میاشتې د 3 ورځو لکه ټول عمر چې روزه دا ثواب بیان شوی دا علی الاطلاق د 3 ورځو دی. نو که چا داسې وکړه چې دغه 3 ورځې هم جوړې کړلې ایام البید هم جوړ کړه څه معنه 3 روزې هم دغه ایام البید والا ونیولې 2 ثوابه ورته میلاو شي. یو هم دا ثواب چې ټول عمر روزه او بل د ایام البید د روزو ثواب به ورته میلاو شي. اصل کې امامانو په دې کې مختلفې رایې دي چې ایام البید چې دی د دې څه خاص صورت شته دی خاصې ورځې دي که نه میاشت کې هره ورځې کې نیولی شي. امام مالک رحم الله رای دا نه بس میاشت کې کومه ورځ هم وي لکه څنګه چې حضرت عایشې رضی الله عنها فرمایلي حدیث کې او دا هغه مکروه ګڼي چې څوک ایام البید نه 14مه 14مه 15مه جوړه کړي دا مکروه او څوک یې جایز ګڼي لکه څنګه چې وختي ما جواب کې ویل چې دواړه ثواب دي. فقلت لها من أي أيام شهر كان يصوم قالت لم يكن يبالي رسول الله عليه وسلم بروانك ولا من أي أيام شهر يصوم چې بکم ورځو د میاشت کې روزه ونیسي بس نیولې به 3. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه حدثه دا حدیث بیانولو چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې قال فرمایلی من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. دلته شوال شپږو روزو د فضیلت بیان راغلی دی. څوک چې د شوال 6 روزې ونیسي د رمضان نه پس دا داسې لکه ټول عمر روزه و. دلته به څنګه طریقه جوړو یو بلسه ده نو د رمضان میاشت روزې نیول لکه 10 میاشتې روزې چې دي ونیولې بیا 6 میاشتې د شوال چې شولې نو یو بلسه ده نو د 3 ورځو نه یو میاشت او باقي 3 ورځو نه بله میاشت نو پوره 12 میاشتې شوې. نو دا صحیح حدیث نه ثابته ده د شوال 6 روزې ما ته لږ متوجه شي. که څوک یې پرله پسې نیسي هم جایز ده مسلسل او څوک یې په میاشت کې بس 6 پوره کړي یو ورځ ونیسي بیا د یو ورځ 2-3 ورځې پس یو بله ونیسي دغه شان 2 مسلسل ونیسي ورپسې خو بهرحال 6 یې پوره کړې په کومه طریقه وي صحیح ده. یو دویمه مسله دا ده چې څنګه د اختر ورځ تېره شي وړوکې اختر ورځ سبا له به ډایرکټ د دې شروع کې اتصال به کې که نه نو بعضې علما د اتصال قایله دي چې دا افضل دی او بعضې چې دي هغه په اتصال رد کوي اتصال ټیک نه دی چې مطلب وړوکې اختر د یو ورځ بوزه شي او سبا له بیا د شوال روزې شي. صحیح رایې دا د ملا علی قري رحمه الله فرمایي که چېرې صورت داسې رالی چې خلکو د اتصال لازم ګڼلو نو بیا عدم اتصال په مطلب پوه شوي وړوکې اختر ورځې بس ډایرکټ شروع کول نو بیا عدم اتصال چې دی او 15 ورځې بس شروع کول افضل دي ځکه خلکو به دا ویل منګه چې به مونږ خو اختر رانلی
هغه دا قول نقل کړی مونږ خو اختر نشته دی هغه روزي ختم شي د نورې شروع شولې اګه څوک دغه شان اتصال لازم نه ګڼي کله کوي کله نه بس هغه د به اتصال افضل چې کوم متصل شي نه رسېږي او لکه نن سبا سعودي عرب کې مکه مدینه کې همدغه چللی څنګه چې اختر ورځ ختم شي ډایرکټ شروع کېږي همغه شان پېشمنې لګي همغه شان روژه ماتې لګي داسې اتصال چې دی دې ته علماو به مکروه ویلی دی تاسو پوهېږئ زموږ د امام صاحب نه امام ابو یوسف رحمه الله نه امام مالک رحمه الله نه د دې روژو د کراهت قول نقل دی چې دا روژې مکروه دي حالانکه صحیح حدیث کې ثابت دي نو دا کراهت به هم په دې حمله وکړه چې هغه خلک اتصال او لازمي ګڼي نو هغو د اتصال او هغه اتصال چې لازمي حق ته مکروه ویلی او وجه ده چې د سره څوک په عقیده د روژو د فرض روژو د رمضان د فرضي روژو په شان وساتي دا مطلب دی که نه نفس حدیث نه ثابت دي او حدیث صحیح حدیث ته څنګه مکروه وي وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر د وړوکي اختر د غټ اختر 2 ورځې دا شولې او 3 ورځې ورپسې نورې دي که ایام التشریق د غټ اختر 11 ورځ یعنی غټ اختر 2 ورځ ذوالحجې 11 ویمه د غټ اختر 3 ورځ غټ اختر 4 نه 4 غټ شولې یو د وړوکي اختر ځکه دا د ملمستوب ورځې دي وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صوم في يومين الفطر والأضحى وعن نبيشة الهزلي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله تشريق خپل معنا ده د صبح صادق پټیم کې نور چی عرب بداسي کول دا چې به تار باندې دا اوس لږ وخځي راوخځي کې د اوس کار رانه وي چې هغه به قربانۍ کې غوښې کټ کټ کړلې او به نور ته کېښودلې وچولې به په دې ورځو کې نو ځکه دغه ورځو ته څه وایي یوم التشریق بهرحال یوم الفطر وړوکي اختر ورځ یوم الاضحى د غټ اختر ورځ ایام التشریق د غټ اختر 2 3 4 ورځ وجه سره وجه مونږ ویله بس اول خو مونږ په حکمت کوو څه خو بس الله ویلي نبی علیہ السلام په ترو باندې وحی غیر مدلونه ثابته ده بس حکمتونو بس نه ګرځو بهرحال حکمت ادا ده فلسفه ادا ده چې په دې ورځو کې الله د طرف خلکو د پاره مل مستوبي کروجنی سي دغه مستوب نه اعراض راځي مکروه ده دا مونږ اصول کې ویلي وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم احدكم يوم الجمعه الا ان يصوم قبله او يصوم بعده دا وروس نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی روزه باندې سی یو کس پتا سو کې د جمعې د ورځې روزه ها کني سي زیارت د ورځې دی ورسره ونی سي یا دی ورسره د هفته د ورځې ونی سي الا يصوم قبله مگر دا چې وخت کې ورسره ونی سي او يصوم بعده وعنه حضرت ابو هريره روایت دی رضی الله تعالی عنہ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دلته خبره لګ نورم زه ته کړي لا تختص ليله الجمعه خاص کوي ما د جمعې شپه بقيام بتهجد او په عبادت باندې صرف د جمعې په شپه عبادت من بين الليالي په مابین د بقای شپو کې ولا تختص خاص کوي ما يوم الجمعه د جمعې ورځ بصيام پروجا من بين الايام چاپتا کې صرف د جمعې پر ورځ روزه نیسي الا يكون في صوم حق یو سړی دسي چې روزه پروجا کې وي يصومه الا يكون في صوم يصومه احدكم مگر دا جمعه راشي په یو روزه کې چې د روزه د سړی نیسي سمانه دا عادت دا دی چې د مش اولي ورځې روزي نیسي جمعه پکې راشي ایام البیز روزي نیسي ایام البیز کې راشي د مش اخیری ورځې روزي نیسي هغه کې جمعه راشي به ټیک ده کني صرف جمعې د ورځې روزي نه منع وکړه صرف د جمعې د شپې عبادتونه منع وکړه اوس منع وجه سره مختلف وجه علماء بیان کړي چا ویلي وجه د منع دا ده چې تخصیص کول په عبادتو کې ورځو پورې ده د الله کار دی د بنده کار نه دی چې عبادت یعنی روزه یا تهجد
د جمعې ورځ او شپې پورې خاص کی تخصیص د بنده کار نه دی او دې کې تخصیص د ځکه منع وکړه چا ویلي د یهودو او نصارو سره مشابهت دی څنګه یهود چې دي هغه تعظیم کوي د هفتې د ورځې نصارې کوي د اتوار د ورځې او موږ مسلمانان کې د جمعې د ورځې روژه او د هغې د شپې عبادت کو که نه د جمعې د ورځې تعظیم شي نو مشابهت د هغې سره راغلی څنګه مشابهت څنګه تعظیم چې هغو کوو د یو ورځې دغه شان موږ هم کوو نه مشابهت خو منع دی ونه رسېدلې خبره امام نووي رحمه الله رایې دا ده چې د منع وجه دا ده چې جمعې په ورځ باندې سړی غسل کوي دا مستحب دی دغه شان دعاګانې کول دغه شان نور کارونه کولی نو که سړی روژه شي که نه نو په دغه کارونو کې به خلل به پکې واقع شي نو ممانعت وجه دا ده او بعضې چا یې وجه دا بیان کړې ده چې دا خو د اختر ورځ ده مسلمانانو دپاره جمعې ورځ او ته پکې روژه نیسي اگر چې بیني هغه اختر ورځې په شان ممانعت پکې نشته دی او چا ویلي دي چې دا منع هله ده چې ویره پکې د اعتقاد د لزوم وي چې لزوم عقیدې جوړه نه شي اوس راشي دا خو د منع وجه وي نفس مسله دا ده چې صرف د جمعې د ورځې روژه که څوک نیسي نو دا به خلاف اولایي مکروه تنزیه چې ورته موږ وایو خو پرون مې قصه کړې وه خلاف اولا په دې معنی چې ته ورسره زیارت د ورځې او د هفتې د ورځې نه نیسي د دې مطلب دا نه چې د نه نیولې اولاد دي د نیولو په مقابله کې دا سوچ هم رانه شي بهرحال ثواب پکې دی او دغه عقیده د چا نه چې د یهودو سره مشابهت یا کوم علاقه کې دغه شان نه یا د عیسایانو سره نه رسوي خلل ملل نه واقع کېږي بس به صحیح ده رستو حدیث روان دی عبدالله بن مسعود رضی الله عنه هغه کې باقاعده ذکر دی جمعې د ورځې د روژې همدغه جواب یې دی چا پکې نور جوابونه هم کړي خو یاده ده چې دا په مکروه تنزیه حمل هغه په نفس جواز حمل نه جایز خو دا مکروه تنزیه او جواز جمع کېږي وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما څوک چې یو ورځ روژه ونیسي فی سبیل الله د الله په لار کې سفر کې سړی کنه سفر کې او روژه ونیسي څومره ثواب دی بعد الله بدلې کې وجهه ذات د ان النار دور 70 خريفا او یا کالا مخنا مراد ذات وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص وعده وکړلو نو دی پلاری د خپل انګور نه د بوس وکړلو چې سړی څنګه دی عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ خپل انګور نه د بوس وکړو او دوی چې خسړی دی بس ورځې روژې او د شپې تهجد کوي ټول شپه لګي نو پلار ته پته ولګي د لزومي د ښځې په حقوقو کې کوتاهي کوي معلومه شوله پلار له پکار ده چې د زوی خیال ساتي چې کوتاهي خو نه کوي په حقیقت کې دا د انګور خیال ساتل دي نبی علیہ السلام ته راغلی ته ویل چې دغه شان چل کوي نبی علیہ السلام ورته وایي ما ته پته لګېدلې ته داسې کوې وایي او چې داسې کوم دا ښه نه کوي بدن در باندې حق دی ښځې در باندې حق دی واوره نو دا وایي قال لي رسول الله راته فرمایلی عبد الله علم اخبر ما ته خبر نه دی راکړلی شوی انک تصوم النهار چې ته روژه نیسي د ورځې وتقوم الليل او د شپې ولاړې تهجد کې معنا راکړلی شوی دی استفهام یې تقریري دی فقلت بلا یا رسول الله بالکل قال نبی علیہ السلام ورته فرمایي فلا تفعل داسې مه کوه صم روژه نیسه وافطر بوزه کېږم وقم تهجد هم کوه ونم اوده کېږم فإن لجسدك عليك حق د جسد حق دی په تا باندې وإن لعينك عليك حق او د سترګو په تا حق دی خوب کوه وإن لزوجك عليك حق او د ښځې په تا باندې حق دی وإن لزورك عليك حق او څوک چې زیارت له راځي د هغه هم در باندې حق دی هلکه دا خبره ډېره اهمه ده موږ وایو هلکه خلک راځي موږ له ټیم ضایع کوي دا ښه نه ده وایي څوک زیارت له راغلی حق یې دی اوس به ورله ټیم ورکړي نه رسوي او که چېرته دې 15 روپۍ مې تاوان وکړو که نه نو دا صدقه ده او بیا په میلمه صدقه ده یو خو حکم دی ومنلو فلیکرم ضیفه کنی نبی علیہ السلام وایي دا سړی مؤمن کامل مؤمن دی لا یؤمن احدکم چېرې لا یؤمن احدکم من کان یؤمن بالله والیوم الاخر څوک چې
په الله په ورځ د آخرت ایمان لري فلیکرم ضیفه او بل صدقه نه صدقې الله ډایرکټ بدلې ورکوي او بل هغه حق د ټیم به ورکوي نه رسوي نو زمونږ غلط سوچ دی زما غذاتي داسې سوچ و وایي ټیم را ضایع کوي انشاءالله دې نه بس به دغه سوچ نه ساتو خو ظاهر لم پکار دي قصې نه رانیسي وګورئ وإن لزورك عليك حق لا صام من صام الدهر نبی علیہ السلام ورته فرمایي ګوره د سره روژه ده نه لا صام روژه نه ده د هغه چا چې روژه ونیسي ټول عمر ځکه د روژه د ثواب دپاره دي که ثواب نشته وي صوم ثلاثة ایام نو یو شي نه منع کړلو دا شی ټیک نه دی نو اوس جایز کار خو متبادل خو بخې ما تاسو ته ویلي مفتي باندې لازمه ده چې متبادل طریقه سړي ته وښیي نو څه ورته وایي صوم ثلاثة ایام من كل شهر روژه د 3 ورځو د هرې میاشت نه صوم الدهر کلې مخکې ویلي ټول کال روژه ده ټول عمر صوم كل شهر 3 ایام لہذا صم كل شهر 3 ایام درې نیسه بس کافي ده ورسره وقرأ القرآن في كل شهر هلکه دا ډېره مزیداره متوسطه طریقه ده میاشت کې یو پیره د قرآن مجید ختم کول قلت اني اطيق اكثر من ذلك عزم کوي که د حدیث چې کوم راتله د عمل لپاره بیا الله پاک جامه ورکوي چې زه خو طاقت لرم د دې نه د زیات نبی علیه السلام ورته وایي چې ټیک ده نو صم افضل الصوم صوم داوود بس تکړه شه داود علیه السلام روژه نیسه یو ورځ روژه یو ورځ بوزه صیام یوم و افطار یوم او بیا قرآن هم زیات ویلی شي نو به هفته کې یو بیره ختمه وه واقرأ فی کل 7 لیال مرة یو بیره ولا تزید علی ذلک بدې زیاتې مه کوه عبدالله بن عمر بن العاص چې رسو به دې خپه و چې کاش چې رسو ضعیف شو چې د نبي علیه السلام مې منلی وې میاشت کې 3 روژې میاشت کې یو ختم ځکه اوس خو یې عمل داسې شروع کړی دی وکان عبدالله یقول بعدما کبر یا لیتنی قبلت رخصة نبی صلی الله علیه وسلم الفصل الثاني عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس د پیر د ورځې روژې به نیوله ځکه بدې ورځ پیدا شوی او پرونه ویلي نزول پکې شوی والخمیس د جمعرات د ورځې او وروسته وجه راځي د دې ورځو روژه ولې افضله ده راځي ښه وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الاعمال يوم الاثنين والخميس اعمال چې د انسان دا پیش کیږي د پیر په ورځ یو د جمعرات په ورځ نه زه غواړم چې زما اعمال الله ته پیش شي او زه روژه یم نه رسوي ټوله ورځ سړی روژه فاحب ان یعرض زه خوښوم چې پیش شي عمل زما وانا صائم داسې حال کې چې زه روژه یم هلکه حدیث کې خو راځي هر ورځ فرشتي اعمال اوچتوي مازدیګر کې د شپې والې اثار اوچتوي ټول اعمال وړي والعمل الصالح يرفعه نیک عمل خو ډېر اوچتېږي او دلته وایي صرف د جمعرات او صرف د پیر په ورځې پیش کېږي دا جواب دا دی رفع د یو عرض دی اوچتېږي خو هر ورځ هره شپه خو باقاعده الله ته پیش کېږي د پیر په ورځ او د نه رسوي خلک رجسټر راغونډوي که نه هر ورځ یې راغونډوي خو به یې چې مشر ته پیش کوي یو خاص ټیم کې هسې متوري پوی می دا مثال ویلو وعن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر اذا صمت من الشهر 3 ايام کله چې روزه نیسي د میاشتې نه 3 نو کومې 3 ورځې نیول پکار دي فصم 13 ديار لسما و14 صار لسما و15 انزل لسما ايام البيض عام طور علماء ويم دي ته وایي بیض معنا د سپین نو بده شپو کې سپومې پورې نو ایام البیض نه دي لیال البیض دي نو واسه بس مشوره شوی ده ایام البیض معنی نو مضاف کې بټ درې ویل شي ایام الليال البیض هغه ورځې د سپینو شپو دا معنا شوله عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه دالخه وقت ما ولا برا حدیث چې جمعه د ورځې روزه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم روزه بيني ولا من غره كل شهر بشرو د هر میش کې 3 ایام
وقلما كان يفطر ډیر کم کرتی و نبی علیہ السلام چې افطار به کول یوم الجمعه د جمعې د ورځې هلکه مخکې جمعې د ورځې نه منع کړی و سینې نیوله یا خو جواب دار هلته به مکروه تنزیه عملو او دلته به جواز دواړه جمع کیږي یا هغه نبی علیہ السلام خلکو ته ویل ځکه نبی علیہ السلام خو منزه پاکو د دین چې عقیده دي د لزوم وساتي پاکو د دین چې مشابهت په وجه دي نور خلکو خو دغه شان نو او دا پکې دلته حدیث کې دا نشته چې زیارت او جمعې هفته وسره نه نیولا زیارت هفته وسره نه نیولا حضرت عبد الله بن مسعود فرمایي د جمعې د ورځې روزه نیولا د کې نفي د زیارت د ورځې یا د هفته د ورځې خو پکې نشته موږ وایي چې مخکې حدیث کې دا چې ورسره نیسي وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت قال النبي عليه السلام قال دي خپل سپارال ابتدي ورځ به ابني ولا هغه وخت کې د جمعې و پته ولګېد د جمعه افطار صرف جمعه پاتې نشوه والاحد اتوار د ورځې والاثنين د پیر د ورځې د حضرت عائشة رضی الله تعالی عنها رائے دا ده کنه چې ایام البیت چې دی کنه دا صرف د الله سم صلی الله علیه وسلم بجل سم نه ده ما ول دي کې مختلف اقوال دي چې د الله سم دی الله سم صلی الله علیه وسلم خو دلی ده خو سیدا د څنګه چې دا فرمایي څنګه چې موږ وختي ویلو دا غي بل ثواب به خو مطلقي کوم ثواب د ټول عمر دروجو دی هغه بس میش کې درې روزي نیولې ته ګوره کله نه دا غي رائد ايام البيس مبارک دا خبره مې پوره نه کړله چې دا خاص ورځ پورې نه ده بس میش کې درې روزي دي السبت والاحد والاثنين ومن الشهر الاخر وربسي میش کې به الثلاثاء والاربعاء والخميس دا درې نیولې مطلب دا دی چې نبی علیہ السلام مدد دا یو میش کې به هفته اتوار پیر ونیول بل میش کې به منګل بود جمعرات ونیول جمعه به سیم وسره نیول څنګه چې عبد الله بن مسعود زنو روایتو نو بس دوی مدري میش باندې بټول هفته ورځې روزه کرات للی وعن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني ما تبع مركول وأن أصوم 3 أيام من كل شهر چدري روجين سما بارا مشي اولها الاثنين اولا بكي دي بيروز اول خميس اولها الاثنين چې اوله بكي دي بيروزي او الخميس یا اوله بكي دي جمعرات ورځي نو پیر منګل بود یا جمعرات جمعه افتا وعن مسلم القرشي رضي الله تعالى عنه قال سألت ما تبو سكرلو او سئل رسول الله یا بل چاو کوم اوریدلو ان صيام الدهر نبی علیہ السلام نے تبوس وشو د ټول عمر دروجي قال نبی علیہ السلام فرمایل ان لاهلك عليك حقا ثم رمضان والذي يليه رمضان روجي نساء اور بس شپږ روجي د شوال بس ټول عمر روجه شو لکنه وكل اربعاء د بود ورځي او خميس د جمعرات ورځي چې دا دی ولي فاذا انت قد صمت الدهر كله هم دا د سیده لکه چې ټول عمر روجه ونی ولا ونبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة عرفي د ورځې روزه په عرفه کې چې څوک وی حاجی هغه بار منع کړی دا ځکه دا خو د عرفه د ورځې خو د حج سخت افعال وی کته روزه او به ګرمي نه به غفال سي ونه کړی شي امام نووي رحم الله هم دقه شان وی جمعې د ورځې خپل افعال لیک روزه شي نه به غفال سي ونه کړی شي خدلته من اړیره ده الته غشن معنا نه ده برحال د عرفه د ورځې روزه کې سخت ثواب دی خو حاجی لنا ځکه که حاجی نسی نو کوم اهم افعال لري کې بخلل راشي وعن عبد الله بن مسعود عن اخته السماء رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت ابته د ورځې روزه منی سي ځکه دې کې د عیسایانو سره مشابهت ده الا فی مفترض علیکم مگر دا چې پتا سو کوم فرض وی یعنی نظر دې منلې یا رمضان کې هفته ورځ رااله فإن یجد احدکم اوس وی کتا سو کې یو کس تاسو کنه چې هفته ورځ باندې روزه ماتي لڅنه مونږ د ورځې چې روزه ماته کی نو بس چې څه ملاو شو دي خو چې روزه ماته کی فإن یعنی چې روزه نیولې ماته دي کې بهر حل مطلب دی فإن لم يجد أحدكم كسوك ونموندي بتاسوك إلا لحاء عنبة مگر غد د انګور دغه ونچی اللي ریشن ولې تلی دغه پوستکه ولې ني او عود شجره یا یو لرګې د ونی فلیم ذوق هغه دی شخوند بیوي او بدی تیری کی روزه ماته شي خروجه دی ماته کی بهرحال